د الله د دوستانو د خواصو د حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله تعالی علیه نه علاوه ډیر اولیاء تذکره به موږ کوو. هغو نه یو بل کس دی ذوالنون مصری، دا نوم خو ډېر مشهور دی، د هغې کنیت دی ابوالفیض، د هغې خپل نوم دی ثوبان بن ابراهیم او دا فیض بن ابراهیم. ثوبان ابن ابراهیم او فیض ابن ابراهیم د دې والد کم چې دی دا د نوبې اوسیدونکی دی او نوبه په مصر کې یو وسیع او عریض علاقه ده. 245 هجري کې وفات شوی، یعنی قدیم هغه حضور علیه السلام زمانې ته نږدې اولیاو کې دی او د هغې چې کوم شان ولایت دی نو د هغې چې کوم خصوصیات دي هغه دا و چې علم کې، تقوا کې، حال کې حال فقیرانو باندې خاص حال راځي او په ادب کې په خپله زمانه کې یکتا و. متوکل بادشاه ته چا د دې ابوالفیض ذوالنون مصري شکایت وکړو. د نیکانو بندگانو خیرخواهان هم وي، فدایان هم وي، دشمنان هم وي، څه داسې کسان چې د هغې بد څوک په بدو یادی نو ځان پې وجني، خو څه داسې کسان هم وي چې هغوی عیبونه پکې تلاش کوي، شکایتونه پې کوي، هغې ته ضرر رسوي. نو کله چې هغې ته د هغې چغلي وکړه نو د مصر بادشاه دا راوغوښتو. نو چې کله یې راوغوښتو نو هغه د مصر بادشاه ته نصیحت وکړو. د الله د نیکانو بندګانو نصیحت کې الله پاک اثر اچوي او د بعضې کسانو قسمت کې هدایت وي، معمولی چیز الله د هغو د هدایت دپاره سبب ګرځوي. نو متوکل په جړا شو، ډېر زیات یې وجړل او د ډېرې جړا نه بعد یې هغه ډېر عزت سره واپس که. د متوکل بادشاه خصوصیت دا و چې کله به د هغې د وړاندې د متقینو، پرهیزګارانو، اصحاب ورع ذکر کېده نو هغې به جړل او چې کله به د حضرت ذوالنون مصري ذکر کېده نو خامخا به یې جړل. ذوالنون مصري رحمت الله تعالی علیه الله دې خپلو نیکانو بندگانو دغه صحبت زمونږ نصیب کی او دا صحبت او مجلس کله کله په ښکاره کېږي او د بعضو اولیاو سره او کم اولیاو چې دې دنیا نه پرده شوي ده د هغو سره خوب کې هم کله کله ملاقات کېږي. نو دا بدن نه ډېر کمزوری و، سور رنګ ورباندې غالب و او د هغې نسواري ږیره وه. سعید بن عثمان رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې ما حضرت ذوالنون مصري نه اورېدلي وو چې څوک خبرې کوي، نصیحت کوي، د چا سره مجلس کوي نو دا خبرو دارومدار به په څلورو څیزونو باندې وي، په څلورو خبرو باندې وي. د دې التزام پکار دی. بعضې کسان الله پاک له ډېر فضل ورباندې کړی چې هغه د چا سره خبرې کوي نو په خبرو کې بار بار د الله نوم ذکر کوي او په خپلو خبرو کې بار بار د رسول الله تذکیره کوي، په خپلو خبرو کې بار بار د صحابه کرامو تذکیره کوي، په خپلو خبرو کې بار بار د خپل مرشد تذکیره کوي او د هغې ډېر برکات وي. یو خدا وي چې بنده داسې نیکان بندگان د الله او د الله د نبي او د پاکانو ذکر وکړي او بیا چاته د ګناه خبره راځي لږه حیا مو د ورځېدې خوله باندې مې د خدای نوم یادو، اوس به پې دا د ګناه ذکر به پې کوم. و چې کله ته خبرې کې نو ستا خبره کې دی دا متکلم دی نه یېروي چې ستا د خبرې بنیاد به د الله په محبت باندې وي. یو دویم د دنیا نه په نفرت باندې به چې د خبرو کې به هر څنګه خبره چې دی، هر څنګه موضوع چې وي، خو ستا د خبرو بنیاد دی د الله محبت او د دنیا نه نفرت وي. او دریم د قرآن شریف اتباع دی وي.
دې خبرو کې یو نه یو حصه ترې راوباسه، د قرآن شریف د اتباع دعوت ولا ورکه. او بل په دې پوهه چې که نن ته غریب یې نو امیده کېږه مه مالدار به شي، او که ډېر زیات مالداري او ځان ته ډېر زیات اوچتي نو څلورمه خبرو ته دام کوه چې ګورې دې مالدارۍ باندې یقین کوه مه، کیدای شي چېرته غریب شي داسې حالت به در باندې راشي چې بل ته به لاس ونیسي. الله پاک چاله چې ورکوي نوم له ورکوي، او چې کله یې ترې اخلي نوم داسې ترې واخلي چې دا زبردست یې ترې واخلي.